محترم هغه ګناه چې په خاموشۍ سره زمونږ ستاسو رزق د خوري مونږ تاسو ته پته هم نه لګي زمونږ دا رزق کمیږي ورځ ته ورځه په ښکته روان یو زمونږ رزق کم داسې ګناهونه دي دی کمی زمونږ رزق کم ګناهونه ختمی مال و دولت ختمیږي سکون ختمیږي پریشانیان سوا کیږي حاجتونه نه پوره کیږي مشکلات سوا کیږي یو تکلیف تل نه بل تکلیف راغلی زموږ کومه داسې ګناه ده چې دا موږ روزمره ژوند کې کوو او موږ ته پته هم نه د هغې په وجه باندې زموږ سکون ځي د هغې په وجه زموږ رزق ختمیږي مال او دولت ختمیږي عزت ختمیږي شهرت ختمیږي لوړ مقام ده ختمیږي محترمو د ټولو نه اول انسان کوشش کوي زه خو څومره ډېرې پیسې ګټم یار دا دومره پیسې کور ته راځي او په کوم طرف ځي زه خو په دې نه پوهېږم ځکه چې د لګېدو لپاره یو 200 خولي خو هلته کې پیسې هم ډېر راځي خو بې سکوني هم سوی بې برکتي هم سوی دا بس یو څو ګناهونه دي موږ دغه کوو کله موږ دا پرېښودل نو زموږ رزق کې به برکت دا ډېر زیات شي د ټولو اول موږ دروغ وایو چې کله یو انسان دروغ وایي انسان په خوله کې نور نه وي مخ کې نور نه وي او دغه رنګه څوک پې اعتماد نه کوي د دې وجې نه د انسان رزق ده ختمېږي نبي علیه السلام وایي چې مسلمان هر څه کولی شي خو دروغ نه شي ویلی چې کله موږ دروغ وایو زموږ رزق دا دروغ دا خوري دویمه دا چې کله موږ مونځ نه کوو نو زموږ ژوند کې تیاري راځي زمونږ ژوند کې بې برکتي راځي نبي علیه السلام وایي چې کوم سړی مونځ کوي نو دا مونځ د رزق کنجي دی قسم الله الله پاک به د انسان رزق ورکوي صحابه کرام به په مانځه باندې مړې سورلۍ را ژوندۍ کولې په دې به د الله پاک نه رزق دا غوښتو درېیمه زموږ لویه غټه غلطي دا ده چې د مور پلار نافرماني د ډېره زیاته شوې ده پلار کله خپوي الله پاک خپوي مور خپه شوله بل جنت دې تباه کړه پلار د جنت دروازه ده مور جنت دی د دواړو به خیال ساتي دا خیال موږ نه ساتو رزق مخکې دی موږ ورپسې یو دغه رنګې څلورمه لویه ګناه حسد دی کوشش کوو چې یو سړي سره 10 روپۍ مې وي نو موږ سره حسد کوو دغه رنګې یو سړی ګاډۍ والي حسد ورسره کوو فصل یې ښه وشو حسد ورسره کوو داسې بیماري ده چې دا رزق او خوري محترم دې سره سره موږ شکر نه ادا کوو الله وی لئن شکرتم لازیدنکم تو شکر باسه زه به تعالی سیوا در کوم نو شکر موږ نه وباسو نو ځکه زموږ رزق دا کمیږي نو الله وی تاسو شکر وباسئ زه به تاسو له رزق ته سیوا کوم او بل دا د الله پاک نافرماني شوله ګناهونه کول شو نو دا ګناهونه دا زموږ رزق دا ختمی زموږ خوراک دا خوري مال او دولت دا ختمی په ګناه سره د اسمان دروازې بندېږي په توبې سره د اسمان دروازې کولاویږي راځئ نن یو عهد وکړو نن یو لوز وکړو نن یو واده وکړو چې زه به نن نه بعد نافرماني د الله پاک نه کوم ناشکري به نه کوم حسد به نه کوم ګناه به نه کوم د مور پلار نافرماني به نه کوم خبره به منم دروغ به نه یم انشاءالله کامیابي را زموږ